نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما اما بعد عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق يوتئون للمهدي يعني سلطانا رواه ابن ماجه وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ډیرو زیاتو عزتمندو مسلمانانو ورونو د جمعې مبارک ورځ ده او په دې لحاظ باندې دا ورځ او دا جمعه ډیره زیاته اهم ده چې د کم وطن د پاره چې هغه پاکستان دی او پاک سرزمین دی زمنګا اسلافو زمنګ اکابرینو او زمنګ مشرانو زمنګ ابا او اجداد د دې وطن د ازادۍ د پاره د دې وطن د خوشحالۍ د پاره او د دې وطن د سوکالۍ د پاره قرباني ورکړې وي هجرتونه کړیو خپل مال خپل جیداد هغه قربان کړی دی او په هغه وخت کې یو आवाज او یو نظریه وا چې بٹ کے رہے گا ہندوستان او بن کے رہے گا پاکستان ہندوستان به تقسیمیږي او پاکستان به جوړیږي او بیا د دې پاکستان د تخلیق چې کوم مقصد نو هغه د ماشوم په جواب باندې مو او دارنګي د مشر په جواب باندې مو د زنانه په جواب هم او د نارینا چې دا आवाज کې دو چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا الله د پاکستان مقصد لا الہ الا الله دی په دې وطن کې با د الله بندگی کیږي په دې وطن کې با د الله قانوني په دې وطن کې با بالادس قانون شریعت وي دغه आवाज او دغه بیانیه دغه سوچ او فکر او چې د دې د پاره زمون اسلاف قرباني ورکړل دا بیل خبره ده چې من هغه شانې ونه ساتو د کوم مقصد د پاره چې جوړ شوی ذکر خونن منگ د ذلت سرا مخامخ یو گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا دا د اسلاف چې کم میراث منگ ته پادشه او هغه منگ ضایع کو په دیو جبانه د سریا نوالا د زمکه پوره اسمان وقتن پوختن بمغنی گزارو نو وکړ یعنی مصیبتون را باندې رااله او د دې سوچ او د دې فکر د پاره پاکستان جوړ شو جنا صاحب محمد علی جنا چکلا پیښور ته راغلو اسلامیه کالج هغه کې هغه یو تاریخي تقریر کړی دی او هغه تقریر کې هم جنا صاحب یو خبر کړی و چې موږ پاکستان جوړ کو نو دا پاکستان یوازې د ځمکې یو قطعه د ځمکې یو ټوټه موږ نه ده حاصل کړی چې په هندستان کې ډوډۍ نه ودلته به ډوډۍ په هندستان کې وبنه ودلته به وبې په هندستان کې تعلیم نو دلته به تعلیم نه د پاره نه بلکې ول منګ با په دې پاکستان کې د اسلام تجربه کو او دا پاکستان به د اسلام تجربه گای په دیو جبانی په دنیا کې دوه ریاستونه دي دوه ریاستونه یو ریاست د اسرائیل ده او یو ریاست د پاکستان ده یعنی و 50 اسلامی ملکونه دي او د 200 نه زیات
ټول ریاستونه دي په دنیا کې 200 نه زیات. په دې 204 یا 210 214 څومره چې ریاستونه دي او بشمول 50 اسلامي ریاستونه، په دې کې 2 ریاستونه داسې دي دا په یو خاص نظریه باندې او په یو خاص سوچ باندې په یو خاص فکر باندې دا آباد شوي دي. یو د پاکستان ریاست دی او بل د اسرائیل دی. د اسرائیل ریاست هغه یهودي ریاست دی، هغه د یهودیت دعویدار دی، او د پاکستان ریاست دا د اسلام ریاست دی، دا د اسلام دعویدار دی. په ټوله دنیا کې 2 ریاستونه دي چې دا په نظریه باندې جوړ دي. مال په دې وجه باندې نن جمعه احمد چې پاغه وطن باندې هندستان تاسو وکتل چې په 7 مئی باندې 2 ورځې مخکې هغوی حمله وکړله. د هغوی چې هر قسمه مقاصد او پاکستان باندې هغوی حمله وکړله او هغوی جهازونه د راړولو کوشش وکړو، خو جهازونه روانړول او پاکستان کې 15 ښارونه هغوی هټ کړل، په هغې باندې بمباري وشوله. او الله رب العالمین د پاکستان افواجو ته او د پاکستان فضایه نوجوانانو له توفیق ورکو چې د هغوی 15 جهازونه راواچول، چې 3 په هغې کې رافیل جهازونه دي چې هغه د فرانس جوړ دي، د فرانس. او انټرنیشنل میډیا هم دا خبره وکړله چې د فرانس کم رافیل جهازونو چې هغه چا نشو راچولی هغه ناقابل شکست و، او د پاکستان نوجوانانو هغه رافیل جهازونه راواچول. باقاعده د فرانس اخبارو CNN تر هغې باقاعده ریپورټ ورکړی دی، د سوشل میډیا خبر هم نه دی، د هغې باقاعده ویریفایډ خبر دی. او 2 د هغوی نور جهازونه هغې راواچول. الله رب العالمین را پاکستان مدد وکړو. بیا د یېرې د وجې نه هغوی خو خپل جهاز روانړو، خو پرون تاسو به خبر کتلې 32 تقریبا هغوی خپل ډرون راواړول، او هغه 32 ډرون اگر چې ډېر دي خو 32 ډرون چې کوم دي هغه د پاکستان په ځای وله هټ کړل، هغې وله ختم کړل، ویې وشتل ورله. د دغې ډرون په باره کې دا خبره راځي چې دا ډرون دا د چا، دا د اسرائیل دی، دا ول اسرائیل ورکړي دي، دا د هندوستان یوازې نه دي، دا د اسرائیل دي. او دا الله رب العالمین د پاکستان مدد وکړو چې تقریبا دا جهازونه حساب کې 32 جهازونه تقریبا دا په 2-3 ورځو کې د پاکستان ځوانانو د دې وطن زمرو او د دې وطن بازونو شاهینانو چې زما استاورونه دي او بچی دي راواچول. په دې د الله تعالی شکر ایستل پکار دي. جنگ به موږ نه غواړو، امتحان به نه غواړو. موږ بعضې خلک وایي که نه ورشئ په دا ایټم بم هم پې ور واچوئ او بس حمله وکئ تاسو دا وکئ. نه، جنگ به نه غواړو. اسلام د جنگ علم بردار نه دی، اسلام د امن علم بردار دی. البته چې کله په اسلام باندې سخت وخت راځي نو اسلام به خپله دفاع کوي. بیا د الله رب العالمین مدد چې پاکستان له الله تعالی قوت ولا ورکو، طاقت ولا ورکو، خپله دفاع یې وکړله او مسلسل به خپله دفاع به هم کوي. په دې وجه باندې نن به زه خبره په دې باندې کوم د احادیثو په رڼا کې. ما نن 2 حدیثونه لیکلي دي ځان سره او ستاسو مخکې ومویل. دا یو حدیث د سنن د ابن ماجه چې دا په صحیح ستو کې 6 نمبر کتاب دی مرتبه په لحاظ باندې، او دا د حضرت عبدالله بن حارث رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې ما تاسو ته بیان کو. عبدالله ابن حارث رضی الله عنه دا د رسول الله صحابي دی. دا کم حالات چې دي نو دا حالات به زه د هغې احادیثو سره لګوم کوم چې د نبي علیه صلات وسلام نه موږ ته را رسېدلي دي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یخرج الناس من المشرق یوطئون للمهدی یعنی سلطانه. رسول الله مبارک فرمای د عرب نه مشرقی طرف ته څه خلک براباسیږي. د عرب مشرقی طرف کم یو دی، د عرب مشرقی طرفو دا چې کله سړی د دنیا نقشه ځان ته مخامخ کیدي، دنیا نقشه او یا انټرنیټ لور کې او دا دنیا ځان ته راواړی او ورته وایي چې د عربو مشرق کم دی، مشرق ته کم خلک دی. نو ظاهره خبر د پاغې کې ایران دی، ایران مشرق طرف دی. 2م نمبر افغانستان دی، او 3م نمبر پاکستان دی، او 4م نمبر هندوستان دی. دا 4 علاقې کمې غټې غټې دي، دې ته ویل کېږي مشرق د عرب. او د هغې سره سره دې ته خراسان نوم هم ورکړلی شوی دی چې دا د خراسان نه به دا خلک راپاسېږي. یو حدیث کې دا دی یخرج ناس من المشرق، دا به د مشرق نه دا خلک راپاسي. او په بل حدیث کې راغلی دی چې دا به د خراسان د طرف نه به راپاسي، د خراسان د طرف نه. دا کوم چې سنټرل ایشیا ده، کوم چې د روس نه کوم ریاستونه جدا شوي دي، دا علاقې د ډاکټر اسرار مرحوم تقریر ما اورېدو،
هغه وایي چې دا د خراسان دا کم بیلټ دی، خراسان دا بیلټ علي کلی دي چې کم ملاکن ډیویژن دی په پاکستان کې، ملاکن ډیویژن د دې ملاکن ډیویژن نه بلکې د ملاکن ډیویژن دا کومه دره د ډاکټر اسرار مرحوم لیکلي دم په خراسان کې ده. موږ چې په کوم ځای باندې یو ملاکن ډیویژن دیر دی، سواد دی، باجوړ دی، او دا علاقه سید افغانستان ته او دا غي طرف نه بیا د سیتلې د چین طرف ته، او دا علاقه ایران او دا هندستان او دا افغانستان او سنټرل ایشیا دا علاقې چې دي نو دا د عربو مشرق دی. د دې ځای نه بس خلک را پاسېږي او دا بس کوي یوتئون للمهدی، دی به مهدی ته لار اواري، دی به مهدی ته لار اواري. مهدی خو زمنګ د عقیدې حصہ ده چې په آخره زمانه کې چې کله دا ظلم زیات شي، زیاتې زیات شي، الله رب العالمین با یو مجاهد، یو قائد، یو لیډر، یو رهنما، یو امیر د مسلمانانو را لېږي چې دا غینو مهدی دی. او دا زمنګ د احادیثو په کتابونو کې راغلي، زم د عقیدې حصہ ده. د شیعاګانو هم تصور شته، زمنګ هم دا تصور دی، اهل سنت هم مني، شیعه هم مني. البته زمنګ د هغې په تصور کې څه فرق شته. هغوی خو دا وایي چې مهدي ژوندی دی او تقریبا دا 1200 کال عمر یې وشو، په یو ځای کې ناست دی او د حالاتو ته ګوري او بیا په یو مناسب وخت باندې راوځي. هغه دا وایي. او د حسن عسکري زوی دی، هغوی دا وایي. موږ وایو چې نه، د حسن عسکري زامن نشته، وفات شوي دي او مهدي 1200 کال عمر نه دی. خو داسې یو کس به راپاسېږي د عیسی علیه السلام زمانې ته نږدې، او عیسی علیه السلام او دا مهدي دا دواړه به د یهودیانو خلاف به جنګ کوي، بیت المقدس به ازادوي، ایلیا به ازادوي، یروشلم به ازادوي، ظلم نه به خلک خلاصوي او مسلمانان به د هغه ملګرتیا کوي. موږ دا وایو، زموږ عقیده دا ده. او دا ریاست چې قایمیږي نو دا به په هغه فلسطین باندې قایمیږي. زه به تاسو ته حدیث حواله در کوم. یعنی عیسی علیه السلام به په شام کې راګوزیږي او د شام علاقه د موږ بار بار په دې جمعې په دې خطبو کې ویلو چې د شام علاقه چې دا د شام علاقه نو دا یوازې د سیریا نه ده، شام دی، موجوده فلسطین دی. په فلسطین کې دننه بیا د اسرائیل ریاست دی، غزه پکې ده، دا یروشلم پکې دی، د هغې سره اردن دی او د هغې سره لبنان. دا څلور واړه کمې علاقې چې دي نو دا ټول په شام کې راځي او دا فلسطین کې دي. یعنی په دې ځای کې به حضرت عیسی علیه السلام دا به راکوزیږي. دا عیسی علیه السلام مهدي به د ملګرتیا کوي. د دې په معیت کې او د دې په حمایت کې مسلمانان به د یهودیانو خلاف جهاد کوي او دا بیت المقدس به فتح کوي، کوم چې نن د یهودیانو په ګرفت او بدمعشانې په دې باندې کوي. او داسې خدا سے ایکسیډنټ یې بنه کېږي حادثات یې طور باندې عیسی علیه السلام ماښام راکوشو او مهدي ولاړ دی او راځي چې جنګ کوو، بس یو درز دی او بس دا علاقه به فتح شي. د هغې دپاره به یو کار به کېږي، دا به یو مسلسل جدوجهدي، مسلسل جدوجهد. ما دا خبر نن کم از کم په غور باندې واورئ. دا داسې د یو ورځې او د دوه ورځې او د یو کال او د دوو کالو خبرې به نه وي، بلکې به دې کې بس صدۍ لګي، صدۍ 100 کاله، 200 کاله، 300 کاله. دا یو تسلسل دی، تسلسل. انشاءالله د غزوې هند وضاحت به هم کوو چې غزوې هند یوازې د 47 لړۍ ته نه وایي او نه یوازې دې جنګ ته وایي او نه د پلوام اټیک ته وایي او نه د پهلګام اټیک ته وایي. دا یو مسلسل جدوجهد دی د غزوې هند. په حدیثو کې د هغې ذکر راغلی دی. د هغې دپاره به څه خلک به تیاری به کوي، تمهید به ږدي، د هغې دپاره به ګراونډ جوړوي، ګراونډ زمین به ورته هواروي. دا خلک به څوک وي؟ دا به عربي؟ نه، دا به عرب نه وي. دا به څوک وي؟ دا به انګریزانی؟ نه، انګریزان به نه وي. دا به څوک وي دا خلک؟ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي یخرج ناس من المشرق، دا به د مشرق نه راپاسېږي. موږ کوم خلک چې داسې د شریعت سره ډېر بلد نه وي، په دې قسمه حدیثو پسې خنداګانې کوي. دا تاسو ټول عمر وایي چې د مشرق نه به خلک راپاسېږي او ټول عمر خلکو ته دروغ وایي چې د خراسان نه به خلک راپاسېږي. دا کم خراسانیان دي او کم مشرقیان دي؟ زه درته خبره کومه چې کله یو ډاکټر هغه په سرجري کې کله سپیشلایزیشن نه کړی، څوک په هغه باندې د اپینډکس اپریشن هم نه کوي. کوي به تاسو چا لیدلي چېرته په دې اجابات کې هم چېرته په چا باندې اپریشن کړی دی؟ نه. چې سرټیفاید سرجني او هغه ویریفاید سرجني چې هغه سره ډیګري وي او هغه باقاعده په اوټي کې بار بار پریکټس کړی او د ښه ډاکټر سره هغه وخت تېره کړی، یاره وایي په ده باندې اپریشن کوو. بلکې کله چې د چا سره څومره مال دولت ډېرې که نه وي، پېښور کې هم نشم کولی او اسلام آباد کې هم نشم کولی او زم چېرته آغا خان ته ځم او چالته نه شي، بیا وایي زم یورپ ته په هغه ځای کې اپریشن کوم. ولې؟ هغه یو کوالفاید ډاکټر لږ د هغه نه معلومات کوي. د اپینډکس اپریشن دی او یا ورکوټ اپریشن دی او د هغه دپاره سړی یورپ ته ځي، نو په حدیثو باندې به ځان پوهه، به د منکرین حدیث نه به تپوس کوي. په حدیثو باندې چې ځان پوهه کوي نو به د کلي د عام یو د خطیب صاحب نه به تپوس کوي او د عام مولوي صاحب نه به تپوس کوي چې هغه سره پټکې د سر نه تاو کړی، رومیالې په سر راچولی دی او هغه یو ورځ دوه چېرته مدرسه کې وخت تېر کړی، هغه به په دې باندې خبره کوي. حاشا وکله. نه، دا به د هغې خلکو نه تپوس کوئ
چې هغه د دې حدیثو داسې ماهرین دي څنګه چې دا سرجانان د انسان باډیز او د جسمونو ماهرین دي. هغه نه به تپوس کوم منګه کوم خلکو چې بده کې ژوند تیر کړی دی، کوم خلکو بده کې خپل ځواني کپاو کړی دي، کوم خلکو چې بده کې خپل مال دولت کپاو کړی دی، هغه نه به تپوس کو. دا د مشرق حدیث او دا د خراسان حدیث په دې چې کله منځان پوهه کو نو ټیک د کسوګ د دینه 47 غزا مراد ده، موږ دا خبره مکوا. د پلوامه ټیک تی مراد دی، موږ دا خبره مکوا. د دینه د محمد بن قاسم جنگ مراد دی، موږ دا خبره مکوا. محمود غزنوی تی مراد دی، نه د سنوایو. ما درته ویلو چې کله دنیا کې یو داسې انقلاب ریولوشن راځي دا په میاشتو کې په کلونو کې نه راځي. دا غي د پاره ډېر لوی ګراوند پکاري او ډېر لوی جدوجہد او سټرګل دا غي د پاره پکاري. په دیو جبانه د مهدی د پاره چې کم خلک لخر تیاری د دنیا عمر خو يهوديان یو زره کال عمر دی کنه، د دنیا عمر دا غي د وینا مطابق. او دا جدید کم چې زمنګ دا کم سکالرانه خو چې د 13.8 بلین کال وشول، یعنی 14 کروڑه او 80 لک کال وشول کم چې هغه ته موږ د بیگ بینګ تیوري وایو. نو تاسو څه خیال زه حیران د خلکو د عقل ته یما چې یو طرف ته د دنیا عمر 14 کروڑ کال مني، 14 کروڑ کال د دنیا عمر دی او بیا به دا جنگ په یورس کې کیږي، په سلو کالو کې به کیږي. دا څنګه عقل دی تاسو؟ یا که بل پرز د يهوديانو دا تیوري او نظریه منغو منو چې د دنیا عمر وزره کال دی او د وزره کالو په سلو په 500 کال کې کیږي. په خبرو به تاسو ما پوهیږي. په دیو جبانه دا د غزوه هند لپاره چې کم تیارې دی، یا د خراسان کم لخر دی، یا د مشرق چې کم خلک را پاسيږي او د مهدی لپاره چې تیارې کوي، دا جدوجہد په صدو باندې مشتمل، په صدو باندې دا خلک برا پاسيږي. سبا کوي یوتئون للمهدی، دا به د مهدی لپاره تیارې کوي. مهدی چې کله ریاست قائمي او دا غي لپاره به خلکو تیارې وکړي. ها خلکو به کار کړي، ورله شهادتونه به ور کړي، هجرتونه به کړي، خپل کورونه به ختم کړي، خپل مال دولت به لګولې، خپل بچي به قربان کړي، خپل وطن به قربان کړي، خپل عمر به پدې کې قربان کړي. نو الله به د مهدی د لپاره د لخر جوړي. عزتمند یو خبر خو کومه ان شاء الله زمونږ امید دی چې موږ د مهدی په لخر کې ځکه یو چې زمونږ د خلینو دغه خبري وزي. هغه خبر خلک په خپل ایمان باندې یریدل پکار دي چې هغه ټول تحریک مخالف د مهدی روان دي، د جهاد د فلسفې خلاف، د مزاحمت د فلسفې خلاف، دارنګ د ازادۍ د فلسفې خلاف، د حریت خلاف، د چا چې आवाज اوچتیږي ټول عمر داغي خلاف بکواس کوي. نو تاسو په کوم طرف باندې رواني ځه؟ تاسو خپل یعنی دا خلک د خپل موقف موږ ته پیش کې شدید چا د پاره کار کوي؟ هندوستان د پاره کوي، اسرائیل د پاره کوي، د اسلام د پاره کوي، د کوپر د پاره کوي. زمون خدا تحریک ته او زمون دا سوچ دا فکر د مهدی د پاره دی. لحاظ د مهدی دراتلو نمخ کې با خلک بکار کوي او دا به د خراسان خلکی او دا به هم د دې مشرق خلکی. یو حدیث دا او دا په سنن ابن ماجه کې دی. د دې سره ریلیټډ یو بل حدیث وې، ما هغه حدیث او حواله هم در کومه چې هغه حدیث شپږو محدثینو ذکر کړی دی. زبر تاول حوالی وې ما چې خبر اتنټیک خبري. امام احمد بن حنبل په خپل مسند کې ذکر کړی دی. امام ابو نعیم د امام بخاری استاد دی، په کتاب الفتن کې ذکر کړی دی. امام ترمذی په خپل سنن کې ذکر کړی دی. امام طبرانی په المعجم الاوسط کې ذکر کړی دی. امام بهقی په دلائل النبوه کې ذکر کړی دی. امام ابن عساکر په تاریخ دمشق کې ذکر کړی دی. شپږ حواله مې دل درکړي. هغه حدیث در آیات السود حدیث ته اگر چې بعض علماء دې ته ضعیف ویل دي، خو دا شپږ محدثین متا ته وی چې دې قائل دي. هغه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې هغه فرمایي یخرج من خراسان، د خراسان د طرف نه براخیږي. کدا حدیث په دې الفاظ باندې غریب هم دی او دا بالفرض ضعیف ته. رشدین بن سعد پنوم یو راوی دی په دې کې ضعیف دی، رشدین بن سعد پنوم باندې، او داغه تفرد دی په دې وجه دا ضعیف ته دې سند باندې. او دا د اصول حدیث یو قاعده ده چې کله یو حدیث په یو سند باندې کمزوري او داغه شاهد د بل ځنه میلاو شي نو دې حدیث ته تقویت ورکوي، بیا د حدیث بیا مضبوطی. لہذا دا د حضرت ابو هريره حدیث ته چې یخرج من خراسان رايات سود، د خراسان د طرف نه به توري جنډې راخیږي. البته د تورو جنډو دا خبره چونکی وقتن په وقتن د بازي تنظیمونو جنډې توري دي. په دې زمانه کې توري جنډې شته. د ابو مسلم خراسانی چې کوم لخر دی داغه جنډې توري دي او ابن کثیر باغې رد کړی چې دا خلک ته نه مراد. یا د دین علاوه وقتن په وقتن هر وخت کې تورو جنډو ولا خلک را پیدا شوه دي. دا زمونږ چې د صوفي سب تحریک هم تورې جنډې وي. آیا د دې دا تورې جنډې مراد یو؟ نو ما د مخکې خبره کړل چې دا د یو کال د یو 50 کالو په باره کې دا خبر موږ نشو کولای.
په دې تحریک کې ماویل صدۍ لګي صدۍ 100 200 300 500 600 کاله بلکې 1400 کاله د نبی صلی الله علیه وسلم مش بده کې لګي دی شي یو تنظیم باره کې دا خبره زنه کوم د خپل نه وزي زما او تورې جنډې وي اگر چې بعض علماء د تورو جنډو معنا بل کړي دا چې تورو جنډو مطلب دا دی چې فتنې به زیات شي ځکه جټور والے د فتنې په باره کې راځي یا تورې جنډې دي حقیقت کې تور جنډه وسره دا یا فتنې به زیات شي خدا خلک به د خراسان نه راوځي ځکه د خراسان د خبر ما درته د ابن ماجه په حدیث کې ویلا چې دا د مشرق د طرف نه خلک راوځي او دا چې کله راوځي نو سبق کوي لا يردها شيء لا يردها شيء دا جنډې چې کله راوځي دا به د بعض خلکو سره په لاس کې وي دا جنډې چې کله د خراسان نه راوځي مطلب دا خروج خو په خوا شوی خو چې کله کامیابیږي او دا خپل حرکت دی بیت المقدس طرف ته القدس طرف ته فلسطین طرف ته کله شروع کی لا يردها شيء هیڅوک به نشي واپس کوي چا په وس کې بدانه چې دا به واپس دا سې نشي کېدی حتی تنسب بإیلیا حتی چې دا جنډه به او دا جنډې به په ایلیا باندې په یروشلم باندې په القدس باندې په بیت المقدس باندې په فلسطین باندې بودريږي دا به د اسلام د غلبې جنډه یا تور جنډه په حقیقت کې تور جنډه ده او یا د دین مراده چې فتنې به زیات شي په دې فتنو کې به الله رب العالمین خلق را پیدا کی او دی به مسلسل به د فتح به کوي حتی چې بیت المقدس فلسطین ته ورسیږي تاسو سوچ شروع کې د خبرو باندې که سوچ کو ان شاء الله زما په دې خبر ممکن د تاسو پوه شئ زه کوشش کوم چې خبري اسانه وګم چې دا جنډو ولا به التلال شي اوس دا به کله کېږي دا په 2025 کې نه ما 25 نه ویلې دا په 2090 کې پته نه لګي چې کېږي که نه کېږي 2-3 کاله پسم کې دي شي سبام کې دي شي بل سبام کې دي شي دا څه نه ده چې موږ دا د یو تنظیم یا د یو ملک په باره کې وایو بالفرض که د پاکستان نوم یادوم نو په هغې باندې افغانان خفه کېږي یا په هندوستان والا خفه کېږي یا په عرب خفه کېږي دا د یو ملک باره کې دا خبر موږ نه کوو د خطې خبر نه کوو دا د نظریې او د عقیدې او دارنګې د یو سوچ فکر خبره زه کوم د اعتقاد خبره زه کوم چې څوک به دا واپس کولی نشي په ایلیا باندې بودري البته د ایلیا باره کې خبره کوم چې ایلیا څه شی دی ایلیا لفظ به تاسو اورېدلی خو زه درته وضاحت کوم بنیادي طور باندې تاسو به د هیکل سلیماني نوم اورېدلی سلیمان علیه السلام بیت المقدس جوړ کړی دی هیکل سلیماني معبد سلیماني معبد سلیماني دا د سلیمان علیه السلام معبد دی په دې کې به عبادت کوو وسره بیا د هغې د خادمانو دپاره چې کوم ځای جوړ شوی هغې ته هیکل سلیماني وایي موږ چې ورته بیت المقدس وایو دغه ځای کې هیکل سلیماني دی دا د یهودي ظاهره خبر ده چې دا یهودو دا بني اسرائیلو د دې هیکل سلیماني حفاظت یهودیانو چې ونه کو حتی چې 70 عیسوي کله راغله 70 عیسوي کم چې د روم کم جرنیل دی ټایټس په نوم باندې موږ ته په خپل کتابونو کې تیتس وایو یا تیتاوس ورته موږ وایو انګریزانو ته ټایټس وایي تیتاوس موږ دا اردو تفاسیر ټول د سورت بني اسرائیل په تشریح کې دا خبره لیکلې ده کم چې د روم کم جرنیل دی ټایټس هغه راغی او دا ځای هغه فتح کړی دی دا په 70 عیسوي کې دا واغستی دی د تاریخ ته ګوره بیا د دې 70 عیسوي کې چې کله د واغستو د هغې نه وروستو بیا یو کار داسې وشو چې 150 سال بعد 150 سال بعد 150 سال وروستو دې ځای له نوم ښودلی شوی دی د ایلیا هیټریان په نوم باندې چې کوم بادشاه دی کوم شاه هیټریان هغه دې ځای له نوم ښودلی دی د هیکل سلیماني له د معبد سلیماني له ایلیا نوم ورته په دقه وخت کې ښودلی شوی دی د 70 عیسوي نه پس 150 سال په 220 تقریبا جوړېږي په دې وخت کې دې ته بیا ایلیا نوم وړلی شوی دا هم دقه ځای دی دا بل ځای نه دی د هغې نه وروستو بیا داسې وشوله چې په 1099 کې 1100 ته نږدې واپس داسې وشوله چې عیسایانو په دې باندې قبضه کړې ده 1199 کې دي عیسایان رالل په دې باندې قبضه وکړله او په لکونو خلک په دې کې وژل په هغه ځای کې بیت المقدس وران کو هیکل سلیماني وران کو د هغې نه وروستو بیا بل انقلاب په دې باندې دا راغی بل انقلاب چې دی 88 سال کله عیسایانو په دې حکومت کړی دی په دې ځای باندې 88 سال حکومت وکړو نو 88 سال چې کله حکومت وشو نو بیا په 1187 کې سلطان صلاح الدین ایوبی د کرد نه راغی دا کردی دی او دا راغی او صلاح الدین ایوبی دا ځای فتح کړی دی بیا 1187 دا 1187 دی او د هغې نه وروستو بیا پسې دا د خلافت عثماني چې کله ختم شو د انګریزانو زمانه راغله او د هغې نه وروستو په 47 کې یهودیان راغله او د یو ځای بل ځن هغه په دې فلسطین کې آباد شو او بیا په دې 1967 کې چې کله واپس اسرائیل په دې ځای باندې قبضه وکړله په 1167 کې
دا تاریخ ز دوان لګوما چې هغه زمانہ وا چې د 70 عیسوی نوړاندې بیت المقدس هیکل سلیمانی یروشلم ایلیا د يهودانو په قبضه کې و. دا غي نورستو بیا تقریبا 2000 کال پکې تقریبا چې وشول یا 1900 کال چې وشول نو په 1967 کې واپس د صلاح الدین ایوبی د فتح نه بعد او د عیسایانو د فتح نه بعد يهوديان واپس سره دا موجوده يهوديان چې دا اوس نتنیاهو دا غي وزیر اعظم د مشر دی په اسرائیل کې دا غي قبضه را لاله عرب سره جنگونه وکړل ناکام شو او نن واپس په غزه کې جنگ شروع دي د غزه مسلمانان د حماس مجاهدین لګیا دي دا غي سره بر سره بیکار دي 1967 کې 67 نه را پدې خو څومره ټیم وشو د 67 را پدې خو تقریبا 33 سال هغه دی او 25 سال داري دا سو جوړیږي تقریبا 58 سال وشول تقریبا دومره وخت چې وشو وز دا شه دی يهوديانو سره دی وز بس کیږي د دې ایلیا او د دې القدس په باره کې چې دا 55 کال یا 50 کال وشو چې د يهوديانو سره دی د دې په باره کې زما او ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څه خلک به د دې مشرق نه د خراسان نه را پاسيږي او دا خلک به دا به د ځان سره جنډې رالي او دا بزی او دا جنډې به په القدس باندې په ایلیا باندې بودري معلومیږي دا چې دا فتح به د مسلمانانو لاس له واپس راځي دا بر دې مشرق دا زما او تا یا ما او تا چې د ملاکن ډیویژن نوم پکې باقاعده جغرافي محققین او اغسته دي چې په دې خراسان کې د ملاکن ډیویژن او د پاکستان افغانستان او د سنټرل ایشیا د علاقې په دې کې داخل دي بد قسمتي دا دي زبطنو خاص کر نوجوانانو واوري ګوره په ماو تابانه د پولیټیکل سوچ دومره غالب دی کنه دا سیاسي سوچ په ماو تا دومره غالب دی چې منګه د خپل پارټۍ د وجنه د خپل لیډر د وجنه د خپل سیاسي تنظیم د وجنه من صحیح احادیث د اسلام تاریخ د اسلام روشن باب د اسلام قیمتي او صحیح پیشنګویانه د ماو ته نه منو زکه چې یاره دا خو زما لیډر د سینه وای کنه زما پارټي د سینه وای زما مشر د سینه وای په دې وجبانه په هر وخت کې د جهاد مخالفت د اسلام د فتح مخالفت د ایواز دا وخت نه بلکې په تاریخ کې مسلسل شوی دی په دې وجبانه په دې خبر ځان پوي چې الحمدلله د دې لاقونه خلک را پاسيږي او دا بزی په ایلیا باندې بیت المقدس باندې بدا جنډې ودري الله دې کی چې موږ په لخر کې الله حساب کې عزتمندو اوس راځم دې خبره لا چې دا حدیث خو ما وایو خو دې ته نږدې یو بل حدیث ته او دا درته وایم چې ما د 12 محدثین نمونه لیکلي دي ځان سره 12 کتابونو حواله ملي لیکلي دي اول د حواله درته وایم دا کوم حدیث بلکې اول به حدیث وې ما د غزوه هند په باره کې د صوبان رضی الله عنه روایت دی صوبان تاسو پیژنې صوبان نوم تاسو ورېدل چا ورېدل لفظ کې لګ صوبان رضی الله عنه دا د رسول الله آزاد کړ د غلام دی صوبان مولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رسول الله خادم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابي دا آزاد کړی دی غلام مولاد رسول الله وتوي و نبی علیہ السلام ویل چې عصابتان من امتی احرزهم الله من النار زما په دې امت کې دوه ډلې دي عصابتان عصابتون ډلې ته وي دوه ډلې زما په دې امت کې دي چې الله رب العالمین د اور نه ساتلې دي احرزهم الله من النار عصابتان من امتی احرزهم الله من النار الله رب العالمین د اور نه ساتلې دي د جهنم ته نزي دا سوق دي عصابه تغزو الهند یو ډله هغه دا چې دا به غزوه هند کې شرکت کوي غزوه هند کې وعصابه تكون مع عيسى ابن مريم عليه السلام یو ډله به هغه چې دا به د عیسی علیه السلام ملګرتیا وکړي اوس په دې حدیث باندې ځان پویو څه خلک به په غزوه هند کې کار کوي او څه خلک به د عیسی علیه السلام ملګري نو د عیسی علیه السلام نه مخکې چې دا ما کوم خبره وکړه چې په صدو باندې به یو تحریک جاری وي هغه ته غزوه هند ویلې شوی دی دین هغه خلک مراد دي او د عیسی علیه السلام سبب دا خلک مرادي په یو تحریک کې چې کله عیسی علیه السلام راشي نو غزوه هند به کامیاب شي دا حدیث کوم کتابونو لیکل دی دا امام نسائی رحمه الله ذکر کړی دی امام نسائی باقاعده باب قائم کړی دی باب غزوه الهند امام نسائی رحمه الله په دې باندې مستقل باب جوړ کړی باب غزوه الهند دویم نمبر امام ابو نعیم په کتاب الفتن کې د بخاری شیخ دا ذکر کړی دی دریم نمبر امام احمد په مسند احمد کې ذکر کړی څلورم نمبر امام بخاری په تاریخ کبیر کې ذکر کړی دی پنځم نمبر امام بیهقی په سنن کبرا کې هم په دلائل النبوه کې دا حدیث ذکر کړی دی شپږم نمبر امام حاکم نسابوری په کتاب خپل کتاب المستدرک د امام حاکم کې ذکر کړی دی اوم نمبر امام طبرانی په المعجم الاوسط کې ذکر کړی دی اتم نمبر امام سیوطی رحمه الله په جمع الجوامع کتاب کې ذکر کړی دی نهم نمبر امام نووی رحمه الله په فیض القدیر کې ذکر کړی دی لسم نمبر امام ذهبی رحمه الله په تاریخ اسلام کې یو لسم خطیب بغدادی په تاریخ بغداد کې او دولسم نمبر امام حافظ عماد الدین ابن کثیر په البدایه والنهایه کې
دا حدیث ذکر کړ 12 کتابونو حواله مې دل درکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما په امت کې به دوه ډلې داسې وي الله به ورته نه چي یو هغه دی چې کوم په غزوه هند کې دی دوی هغه خلک دی چې کوم د عیسی علیه السلام ملګرتیا کوي بلکې زبر د امام نسائی حدیث درته ویم ځکه په باب قائم کړی نو هغه مواور وسره امام نسائی حدیث د څه دی دا د حضرت ابو هريره پر روایت باندې دی ما یو حدیث د ابو هريره وایو یو مې د ثوبان وایو یو مې د عبد الله بن حارث درته وایو ابو هريره فرمایي چې قال وعدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه الهند نبی علیہ السلام زمنګ سره غزوه هند وعده وکړه چې زما په امت کې به غزوه هند راځي نو بیا ابو هريره فرمایي فین ادرکتها انفق فيها نفسي ومالي کدا جنگ زما په ژوند کې راغی زه په خپل مالم لګوم خپل جان په دې کې هم لګوم او فین اقتل كنت من افضل الشهداء او که زه شهید شوم پکې زب په ټولو شهداو کې غوړه یم خو د بدر نو ورستو غوري بدري صحابه غوري دي بدر نه ورستو جنگونو کې غوره شهید هغه د غزوه هند دی او بیا وی و ان ارجعوا او کروغ رالم نو په انا ابو هريره المحرر زب آزاد ابو هريره مزب سر چتم چې زب په جنگ کې غازی راغله مو آزاد یما سنن نسائی باب غزوه الهند کې دا حدیث دی البته یو خبر زه وضاحت کوم هغه ده چې دا د غزوه هند بس بیا د پاکستان جنگ د ټول عمر دا مسلمانان دا په دې کې شامل نشول یو خبر یاد ساتي چې غزوه هند څه ته ویل کی په دې باب کې د امت د علما غره پاکستان علما نه دوم درته کم چې دا زمنګ تاریخ دی د غزوه هند په اړه کې درې آرا دي د امت د علما او درې آرا چې غزوه هند څه ته ویل کی آیا دې ته وې دا کم چې نن شروع دی پهلګام کې اٹیک وشو واغې بیا په 7 مې باندې جنگ وکړو امنګ داغه جواب وکای دا غزوه هند دی نه جینا په دې خبر ځان پوهه کما ول کې کم کسان مخ کې راغلي ما مخ کې خبر وکړه چې دای د یو ورځې د یو کال د صدۍ جنگ نه دی بلکې دا یو تاریخي تسلسل دی په دې کې صدۍ لګېدلې په دې غزوه هند کې او دا خلک بنیادی قرباني مهدی له خلک تیاری دا ټول عمر تیاری سوچ فکر به جوړي د جنگ د غټلو د پاره د ټوپک نه مخ کې اعصابي جنگ پکار دی چې وسړی نظریاتي قرباني وشي ته تیاری چې دا جنگ روان دی دا خلک به تیاری د دې په باره کې یو رائے دا د غزوه هند په باره کې په دې باندې کتابونو چالي کړي دي نو په دې باندې کسو ګورې نو مناظر احسن گیلانی رحمه الله هندوستان عالم دی د جعلی فتنه کې نمایاں خدوخال په نوم دا کتاب دی کو څوک ځان لکته شي د جعلی فتنه کې نمایاں خدوخال مولانا مناظر احسن گیلانی رحمه الله لیکل دی او داغي سره د سید ابو الحسن لدو کتاب دی ماره کې ایمان او مادیت په دې نوم باندې د ایمان او د مادي جنگ دا د مولانا ندوی صاحب کتاب دی دوی دا خبره کوي او دا د دین وړاندې په خوا کې امام ابو داود کتاب لیکل کتاب الملاهم او امام ابن کثیر البدایه والنهایه د رسالو کتابونو نه چول د تویما چې په دې باب کې درې ارادي چې غزوه هند څه ته ویل کېږي چې خبره د بیا یادې وای د دې په باره کې چې د رسول الله نه پس د هند او د هندستان کم جنگونه شوي دي هغه یو جنگ هغه دی کم چې د اسلام ابتدایي یا وسطی غزوات دي د خلافت نو ورستو چې کم د اسلام ابتدایي جنگونه دي وای د دین ادا مراد دي د کم جنگونو په نتیجه کې چې هندستان دارالاسلام ګرځیدل دي دا کم جنگونه دي وای دا په اسلام په ابتدا کې یو د محمود غزنوی جهاد دی یو د محمد بن قاسم رحمه الله جهاد دی یا خود غزوه هند هغه جنگ مراد کوم چې محمد بن قاسم کم چې راغله او دی بل تکراچی تر هغه طائف نه او یا محمود غزنوی چې په هندستان باندې هغه ولس حمله کړي وي په دې ځبانه تاریخ په دې کې دوه ځای دی ګورئ کم کسان چې د پولیټیکل ساينس سټوډنټان دي چا چې چرته انټرنیشنل ریلیشنز ویلي دي آی آر سټوډنټ دی د پولیټیکل ساينس ته هغه ته دا خبره انګريزانو په ذهن کې چولې ده چې ګوره دا غدارو او دا دلته کې زل راغلو دا په سومنات کې او په هندستان کې چې کم سرو کم ګول دی پاغه پس راغله دی ډېر پوهه خلک داوی پولیټیکل ساينس کې چرته ماستر کړی دی او شپاړه سمګي به کړی نو هغه دا خبر کې چرته داخله کو تاسو خپل نېشنل هیروز وای دا خو پسرو پس راغلی دا خو پتیلو پس راغلی دستاغه نیکه پتیلو پس راغلی دا تل کوم طرف ته لاړل دا د اسلام یو روشن تاریخ مشکوک کول غواړي چې دا چې راغلی او دا پسرو پسپینو بس راغلی دي او په هندستان کې د اسلام سره داغي کار نو د حدیثونو څه مطلب دی بیا لہذا یو خبر هدایت ساتي چې د دین خو بعض علماء چې مراد هغه د محمد بن قاسم یا د محمود غزنوی جن بیا شوی دی یو خبره دویم خبره دا چې نه د هندستان د هند مصداق د هندستان نه دی بلکې هند په پخوانی تاریخ کې هند ویل کېږي بصره ده بصره کوم چې د عراق کوم علاقه ده ایران سره نږدې کوم علاقه ده دم مشرق دی دم مشرق د عرب د ګوره په دې ځان پوهه کوي چې د هندستان په خوا تاریخ کې بده سکار کېدو چې هغه به هند بصره ته وایو د بعضي آثار نوم دا معلومیږي چې هغه به هند بصره ته وایو بلپرس کده دینه د بصره خلق مراد شي د هندستان نه بیا ته کوم جنگ مراد دی بیا دغه د فارس او د ایران غزوات مراد دي دام د عربو مشرق طرف ته
دا هم د عربو مشرق طرف ته کم د پاریس او ایران جنگونه دي نو څه خلکو دې له ترجیح ورکړله دوه رایې شوې. درېیمه رایې په دې باب کې دا ده چې د دې مصداق د اوسه پورې اډو راغلی نه دی. دا جنګونه نه دي شوي، نه د محمد بن قاسم جنگ دی، نه د بصرې جنگ دی، نه د محمود غزنوي جنگ دی، او دا نه دا هغه د پاریس جنگونه دي، بلکې دا هغه زمانه ده چې دا به د مهدي او د عیسی علیه السلام دور به وي چې کله مهدي علیه السلام راشي، عیسی علیه السلام راشي او خلک د هغه ملګرتیا وکړي، نو دغې ته غزوه هند ویلی کېږي. غزوه هند نو ابتدا نه تاسو ناس وي ما د خبر مربوط روانه کړې وه چې عیسی علیه السلام هندوستان کې نه راځي، او حدیث خو صحیح دی، ما ورته ویل 12 محدثین ویلی دی. عیسی علیه السلام باره کې زموږ عقیده ده چې په شام کې به راکوزېږي، فلسطین په علاقه باندې به راځي. نو هندوستان خلکو ته محدثینو څنګه د عیسی علیه السلام جماعت ویلی ده، نو هغه د ابن ماجه حدیث به سره ولګی چې یخرج ناس من المشرق یوطئون للمهدي، چې دا به د مشرق نه خلک راپاسي او دا به تیاری کوي او دا جنډې د خراسان نه به والي وځي به هغه ځای کې فلسطین کې د ایران په شام کې به دا د عیسی علیه السلام ملګرتیا کوي او د مهدي ملګرتیا به کوي، ځکه مهدي او دارنګه عیسی علیه السلام دا دواړه د ارض محشر خلک دی، دا د فلسطین او د شام خلک دی، هغه ځای کې به دا میلاویږي. لہذا دا دوان علاقه به من اغزه سو جنگو. په دې بنیاد باندې په دې باب کې خپل رائے د مولانا مودودی رحمه الله رائے دا وی مولانا مرحوم یو خبره په دې باب کې لیکلې ده، وی غزوه هند احادیث چې دا خو صحیح حدیث دي، ځکه په دې باب کې صحیح حدیث راغلي دي. خدا بے انصافی نه دی کول پکار چې دا د غزوه هند دا جنگ سره د یو خاص معرکه سره ولګي، چې هغه د هندوستان جنگ دی او د پاکستان جنگ دی او فلان دی او فلان دی. وای د دینه معلومیږي دا چې دا به جزوی تور باندې وقتن په وقتن د هند غزوات کیږي کم چې مشرق طرف کیږي او د اسلام برم بچوندې ساتي، د اسلام برم. لہذا په دې کې دا اوس چې کوم اٹیک سي دام په غزوه هند کې رال، د دې سره سره مخکې چې کوم اٹیکونه شوي دام د غزوه هند حصہ ده. په دې باب کې د محمود غزنوي جنگ دی دام د دې حصہ ده، د محمد بن قاسم جنگ دی دام د دې حصہ ده، ځکه دا یو تاریخي تسلسل دی چې دا به د هند جنگ او دا به د یو ډېر لوی جهاد دپاره به خلک تیاری. په دې بنیاد باندې عزتمندو کومه خبره چې زه کوم ټیم هم ختم دی هغه دا ده چې داسې حالات او خاص کر چې کوم د نن سبا کوم حالات دي د هندوستان، نو په دې کې خپل سوچ او خپل فکر جوړول پکار دي. یو خدای چې زمونږ دا ایمانی او اعتقادي او د نظری خبره ده، نظری خبره ده. دویم نمبر خبره ده د موږ په دې وطن کې اوسېږو. تاسو کتلی دي که نه؟ زه حیران شم زما د بعضې ورونو ته ملګرو ده په دې سور اور کې او په دې جنگ کې چې تاسو کتلی دي خبرې د څه نه که نه، صرف ټول عمر موږ د قوم پرستۍ دې خبرې تباه برباد کړو. اوس هم خلک وایي چې یاره موږ د پاکستان د فوج حمایت ځکه نه کوو چې دوی د پښتون په وینو کې د دې لاس سره دي، دغه زیاتی کوي که څوک هم کوي. خو دا وخت د دې خبرو نه دی. اوس چې کوم د هغوی اټیک شوی دی، نو تا ته پته اټیک په کوم ځای باندې شوی دی؟ اټیک د مولانا مسعود اظهر صاحب په ځای باندې شوی دی، دارنګې د لشکر طیبې د هغوی په مرکزونو باندې شوی دی، په جوماتونو باندې شوی دی. بالفرض که دا چېرته او خلک یاره دا د مودي او دا د شهباز شریف د خپل منځ کې دغه دی یو پالیټکس او سیاست دی، دا څنګه د مودي او د شهباز شریف سیاست دی چې په هغې کې مجاهدین لګي، په هغې کې جوماتونه شهیدان کېږي، په هغې کې مدارس شهیدان کېږي، دا څنګه دا ځای ټارګېټ کړی دی؟ دا مدارس یې ولې ټارګېټ کړل؟ دا جوماتونه یې ولې ټارګېټ کړل؟ د دې نه معلومیږي دا چې دا جنگ د نظریې جنگ دی، دا د سیاست او دا د پالیټکس جنگ نه دی، بلکې دا د نظریې جنگ دی. ورنه پکار خو دا و چې بیا یې پکې چېرته هم څه ګونه ویشتلی وی که نه. او بعضې زمونږ دا بعضې هوښیاران وایي دا څنګه جنګ دی چې په دې کې نه لاهور ولګېدو نه پکې پېښور ولګېدو، نو تاسو دا امتحان د ځان دپاره به غواړو مونږ چې زمونږ دا وطن وړي چېرته، دا زمونږ کوم لیونتوب دی. په دې وجه باندې دا جنگ چې کوم دی نو دا زمونږ د نظریې جنگ دی. دویمه دا ده تاسو به کتلي د هندوستان یو عالم دی او ډېر زیات یو جرار مقرر دی، غالبا چې اویس الدین نوم دی، دغه مولانا اویس الدین تاسو به اورېدلی وایي. ابل ورځې کله په هندوستان کې کوم موقف بل، پاکستان کې موقف بل پاس شوی که نه، دا ټول یو لینک دی انټرنیشنل اسټابلیشمنټ، دا ټول یو سوچ فکر دی. هغه وقف بل چې هغه په دې تیر ګورنمنټ کې پاس شوی، په هندوستان کې پاس شوی وسو، دا شی روان دی د اسلام خلاف یو سازش روان دی. عزتمندو ګورئ نو په هندوستان کې چې کله وقف بل کله پاس شو، نو دا اویس الدین ولاړ دی او ډېر غټ تقریر راکړی دی او بیا جاړي سترګو نه اوښکې هم روانې دي. موږ به ډېر خفه شوي مو. په بله ورځ هغه د هندوستان دپاره یو ډېر جارحانه تقریر وکړو او د پاکستان خلاف خپل زهر هغه ښکاره کړل، د پاکستان خلاف خپل اواز یې اوچت کو. یعنې د هغه ځای علما، دغه ځای د خطیبان، دغه ځای د جوماتونو مدرسو چې کوم محتمین او د هغې نګرانان دي، دغه هندوانو پوجانو سره ولاړ دي او د پاکستان خلاف کار وکړي او دا ختم کوي. خو ما او تا نن نه ودرېږو، ځکه مونږ دا جنګ دا وایي صحیح جنګ نه دی. دا جنګ به مونږ څه ته وایو؟ جنګ به دې ته وایو هغه د بهادر شاه ظفر خبره د مغول آخري حکمرانو
وای هغه ته خلکو ویل چې انګریزان رال هندستان حمله کوي چې هنوز دلی دور استو دلی ډیر لري دی مړه داسې غپ ته جنگ نشتا غپ ته ویل چا ورته ویل چې جیرال هندستان تر نه وته هنوز دلی دور استو لري دی دلی ته نشه راتله نو په هغه زمنګ د مشرانو ډیلی وای وای حتی چې کلال وای چې شاه صاحب هغه پوجان د انګریزان استا محل تر نه وتل وسترګي چې کله کولاو کړلې نو پوجان راللو او دا بچي ولا علال کړل او پق ځای کې بګي هغه وجو ختمه او د مغولو کمرانی ختمه شول من هغه ځای ته انتظار کو چې زمنګ دی جماعت به کله رانه نوځي د هندستان د پوجان دم له خبره ده په دې ځواني قوم له پکارداري چې موږ په دې کې متحد او متفق شو او د هندستان په خلاف باندې موږ دا نه وایو چې موږ د انسانيت خلاف یو ظلم خو موږ نه دی کړی کنه ظلم خو هغه کړی دی زیاته خو هغه کړی دی دا کوم د پهلګام دا کوم خبره چې دا موږ نه وایو بلکې د انډیا چې کوم میډیا داغه د आवाज اوچتې چې پهلګام کې دا کار پاکستان نه دی کړی دا د هندوانو په خپل باندې کړی دی دا د مودي په خپل باندې کړی دی دا د مودي د پاکستان د حمله د جواز د پاره دا یو لوبه وکړه زه په پاکستان باندې ورواړم دا خو عجیب غونه خبره د تاسو خیالي یو دکان نه چرته غلا وشي کوم دکان نه او ایسی چو ته خلک لال شي او باغی فایر وکي د دې غلا ثبوت کې کم از کم 2-3 هفته لګي دا څه ده کنه دا سم خبره ده په هلګام کې اٹیک وشو او په ماسپخین باندې پاکستان باندې الزام ولګیدو چې موږ سره د دې پروف ترال او دا کار پاکستان کړی دی دا کوم انویسټیګیشن دی عمر تیز خلک تاسو دومره تیز خلک د کم ځای تاسو را لې په دې وجبانه دا یو سوچا سمجا منسوبه ده د اسلام خلاف د پاکستان خلاف او دا درته مګوره په دې وخت کې د اسلام د پاره چې څوک आवाज اوچتول شي چا سره طاقت دی هغه پاکستان دی ګوره دا عرب او بلکې ما د حدیث پرانا کې ثابت کړل چې د یروشلم او د القدس حفاظت به د مشرق خلقي عرب بینه کې دا هم داخله کوي لہذا د مهدی په لخر کې ودرېدل پکار دي او دارنګ عیسی علی السلام په لخر کې ودرېدل پکار دي د خپل وطن د خپل نظریه د حفاظت په خاطر باندې ودرېدل پکار دي او کوم په دې وخت کې بل پرز د تفریق خبرې کوو په دې وخت کې منګه د اختلاف خبرې کوو زما استاد आवाज دشمن ته تقویت ورګي او دا خو نن د میډیا دور دی که معمولی خبرم کې پټوله دنیا کې د आवाज راوچتيږي نو په دې کې هندوانو ته په دې کې هندستان ته او بل خبر د کوم غره ډیره خطرناک خبر ده تقریبا تاسو خو زما د جماعت منزل راځي دا اتنه خطبه ما د القدس او د فلسطین په قضیه باندې ما د تقریرونه غړي دي دا کم 32 چې کم ډرونز راغلي دي نن تاسو اخبارات وګورئ 32 ډرونز دا ټول ډرونز چې دا ول چا ور کړی دي تاسو ته پته شته دا ول اسرائیل ور کړی دي وسمنګ نه را بيداریګو یعنی د هندستان سره او دا خبرم پکې واوره چې دا کم ډرونز کم ورکړي دي د اسرائیل او د هندستان لا دا ناقابل شکست ډرون دي چې دا څوک نشي راغورځولای الله پاکستان له طاقت ورکو نوجوانانو لا او د ځوانانو له پات پیزای ځوانانو له چې ډرونز ول راواچول راپیلم ناکام کړل ډرونز هم ناکام کړل دا د الله مدد د نور سوای تاسو دا د الله مدد دی لہذا په دې جنگ کې دا د هندستان جنگ زمنګ سره نه دی دا د ټوله دنیا جنگ دی ګوره بلکې د دې غزوه هند په باره کې او دارنګ د عیسی علی السلام د لخر په باره کې یو رائے امدادا یو رائے چې په دې کې به ټول کفر متحد کیږي نو هندستان زما او ستا گاونډي دی او هغه ډرونز راځي د کم ځای نه د اسرائیل نه ول راځي او هغه له د فرانس جازونه راځي دا ټول د اسلام خلاف یو کار روان دی چې او پاکستان د اسلام یو غرد الحمدلله دا به خبر ده په دې کې د سیاسي پارټو سره زمونږ اختلافات دي د شهباز شریف سره چا ملاقات اختلاف دي بل سوي او دا د سیاست تم نه بلکې زمونږ به شمار اختلافات زموږ د وزیر اعظم خوښ نه دی ودوم ردا چې دا کم حالات دي نو په دې کې موږ بکلک ودرېګو د خپل ملک سره د خپل نظریه سره د خپل عقیده سره د خپل خاور سره په کوم خاور کې جماعت تشپکو په کوم خاور کې ماوت ودکیږو په کوم خاور کې زموږ ست خوراک دی زموږ ست به قبر دی زموږ سره پلار نیکه قبرونه پاغي کې دي نو هغه خاور سره دل پکار دي در دې وخت قضا ده الله رب العالمین دې العمل توفیق موږ لرا کی دې سره نن چې کما جمعه ده یوم عزم په نوم باندې کم چې دینی جماعتونو دی حافظ نیم رحمان صاحب هم دا اعلان کړی دی مولانا فضل الرحمن صاحب دا اعلان کړی دی کم چې مذهبي جماعتونو دا خبره کړې ده عام سیاسي جماعتونو ماته پته نشته دی خو هغوی هم دا خبره کړله چې نن ورځ به موږ د یوم عزم په نوم باندې مناو یوم عزم مطلب دا چې موږ د غزوه هند لپاره تیار یو موږ د پاکستان په حمایت کې ټول یو موټی یو ولاړ یو د اسرائیل په مخالفت کې او د هندستان په مخالفت کې نو په سلسله کې ان شاء الله اوس د بلامبټ د هیالوم نه بعد د ګورګوري چوک پورې ان شاء الله یو مارچ هم کېږي نو باغې کې ټول نوجوانان کوشش وکړي مشران کبه کوشش وکړي او دې ځل ورشه ان شاء الله موږ به یو आवाज وچتو داغي سره سره کلم چې موږ ته د پاکستان قیادت کا هر قسمه قیادت چې پاکستان د خاورې سره هغه وفادار دي او موږ ته کله आवाज کوي ان شاء الله موږ بودريګو ځکه دا زموږ ذمہ داری ده الله دې زموږ د ټوټه پټه خدمت په خپل دربار کې قبول منظور کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین